په پیښور های کورټ کې عریضه شوې چې د پولیس په تحویل کې د ملزمانو په انټرویوګانو او مرکو بندیز ولګول شي. دا رټ د پیښور های کورټ وکیل جابر خان لخوا شوې دی چې پکې د پولیسو مشر د پیمرا چارواکي او د صوبې چیف سیکریټري فریقین ګرځولې دي او غوښتنه یې کړې ده چې وفاقي او صوبایي عدالتونه دي په میډیا، په سوشل میډیا او مین سټریم میډیا د ملزمانو انټرویوګانې لا قانون وګرځوي، ځکه چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. هغه وایي چې ځینې کسان ملزم د پولیس په تحویل کې انټرویو کړي نو هغه د عام ولس په نظر کې مجرم وګرځوي او د آئین د 14 آرټیکل په ضد ده. خو د سوشل میډیا اکټیویست یوسف جان عثمانزی دا خواست د اظهار رائے په ازادۍ برید بلي او وایي چې د سوشل میډیا د لارې عام ولس ته ښودل کېږي چې په چاپېرچل کې څه روان دي. نو زما همیشه کوشش دی چې زه یو ریپورټینګ کوم چې هغه کې زما شعوري کوشش دي چې زه په دې قوم کې شعور او په هغه لار کوم. کله به تاسو مثال لکه کوم دي چې یو کیسو شو یو ماشوم نن شو هغه مو پلاس نه کړل اوس ټول دنیا ودا تاسو کو چې وای داخل دوه نه کړل نو اوس پای چې کوم محرکات کې خو د دنیا کې دې کنه مثلا هغه ټیک ټاک ته هغه پبجی یا نو سیزونه دي نو یو عام سړی ته تاسو څه پته لګی چې را پبجی څه بلاله دا ټیک ټاک څه بلاله یو دا څه قسم سیزونه روان دي بچي په کوټ کې داسې موبایل سره دي نو په پروګرام کې موږ څنګه د دې حواله ته ورکوما پای کې کله موږ بچی ته وایو چې بچي وجه سره هغه بیا د محرکات بیانې چې کوم اسکم نوې نسل ته یا چې کوم والدین دي هغه ته هم ته یو پیغام ورکړي چې ستا بچي دا چیزونه ته ولسته کې دي عوام ته کې زما په خیال چې دا د پوهې لپاره یو ګام دی. خو خبريالان د وکیل جابر خان غوښتنو ته په نظر ګوري او وایي چې د سوشل میډیا سره تړاو لرونکي تنام د صحافت د اصولو، اخلاقیات او د ملزمانو د حقوقو نه بے خبره وي نو دې سره د سمو خبريالانو سپکاوي خاموشي. زما په خیال د آئینی او قانوني معاملې د موږ ته د دنیا د تجرباتو نه او د غوي د قوانینو نه فائدې او چتول پکار دي. تر کومه حد پوري چې یو کس باقاعده عدالت چې د مجرم ډیکلیئر کړي نه او دغه خلاف فیصله نه اورولې شوی هغه صرف د خلکو په دوینا مطابق پلانکې دي سوی او ډنګلې دي سوی هغه مورد الزام او درول او داغه نه داس انټرویو کول چې ته مجرمي زما په خیال دا بالکل دا غیر اخلاقی هم ده او غیر قانوني هم ده. د دې مخنیوي پکار دی ځکه چې د دې په ذریعہ باندې خو باز هغه خلک چې ځان ته جرنالستان وایي هغه اگر چې د سوشل میډیا اکټیویست دي او ته دا هم پته نه چې رداګین غیر قانوني یا غیر اخلاقی ذکر کومه دا به ورته هم پته نه چې د په نور معاشره باندې اثرات کېدي شي دا به ورته هم پته نه چې په خپل په دغه کس باندې که فرض کړه هفته له ورځې پس میاش پس کال پس چې د عدالت بری کی نو د په ژوند باندې باندې د ریکارډ شوی انټرویو څه اثراتي او ته بر دوی هم اندازنی خو په کار دار چې د آئین او د قانون لاندې د دې مخنیوي وشي. د کال 2000 د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعات محکمې یو اعلامیه کړې و چې هیڅ یو سرکاري افسر به د سوشل میډیا اکټیویست ته انټرویو نه ورکوي یوازې خبريالان ته اجازه وي کوم چې د اطلاعات د محکمې کارت لري. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 په پیښور